الرحمن الرحیم مختصر القدور ولا دویم سیزن سکومه دویمه حصہ د کتاب البیوع الموسم الثانی کتاب البیوع دیزنا مصنف رحمه الله بیوع تجارت ولا مسائل خای بیع خرڅول خستلی تیل شي فرازمندی سره دوا کسان چې سره کې یو شی خرڅ کی واخلی دی تیل شي بیع کول دلته جمع ذکر وړي مختلف قسمه تجارت او بیوع ذکر جمع وړي ده مخت تی چې البیع ينعقد بالاجاب والقبول خرڅول خستل په دی باندې کېږي چې یو سړی تی چې والا بل تی چې بس قبوله مې ده ایجاب دی دل چې کوم سړی مخکې نه شای دیر کی قبول د بلې قبول کی اذا کان بلفظ الماضي چې کله دواړه ماضي ټکي وي پر ابۍ کې که په پرسۍ کې او که په انګلیش کې وي ټکي به د چا ولا وایي ماضي ولا صیغې به وایي ځکه چې مضارع ټکي وي خو وادي باندې حمل کېږي واده مراد د وادي سوګنه کې هلته کې به شی خرڅ در خرڅ مې کړو وامې خستو داسې به وایي داسې نه خرڅوي کله یې خرڅوي تو باندې چې من سلوري خو د ویلو خرڅوي واذا اوجب احد المتعاقدین کله په خستون کې خرڅون کې متعاقدین منه خستون کې خرڅون کې دواړه کسان دو کې چې کله یو کس وی چې در مې کړو دا شای البيع بيع وکړه فالاخر بالخيار دویم ته اختیار ده ان شاء قبل في المجلس که خوخي مجلس کې دي شی قبول کوي ان شاء رده کني رد کې چې نه اخلم دمره کې فايهما قام من المجلس قبل القبول کوم یو کس چې فریق دی ولنی جماعت غونډ کله دی ولنی یو کس دی ولنی چې کله دی مجلس نه پاسیدو قبول نه وکړو شی بطل الاجاب ایجاب باطل شو ځکه ودریدل د اعراض دلیل ده فاذا حصل الاجاب والقبول چې کله ایجاب قبول وشي دی ویل شي خرڅ می قبول تی چې وامي خستو بس لازم البيع اوس بيع لازم شو د سینه شل سره زخیمونی ورسته روغلو زنه خانه ولا خيار لواحد منهما اچاته اختیار به نشته شای واپس کی خادوش یا نو واجنه اختیار شته الا من عيب کشی کې عیب وروتلو به واپس کول شي او عدم رؤیت نه مخکینه قتل نه به واپس کول شي یو بل خبره تخای دی سړی دی دا سړی نه غوا واخستله دیو ته کومې روپۍ ورکولی چې شي کې باندې اشاره یې وته که چې دا دله درکومه یا دا شی در خرڅومه چې اشاره یې وکړه هغه شي ته نو بیا مقدار پېژندل ضروري نه دي والاعواز عوضونه بدلی المشار الیها چاته اشاره وشي چې دغه شی دی په سترګو وله وګوره لا یحتاج الى معرفت مقدارها د مقدار پېژندلې به ضرورت نشته که نه په سترګو دې ونه کتو ولې په جواز البيع دی بیا په جایز والی کې والاسمان المطلقه مطلق سمن تا چې تا ته 2 روپۍ درکوم څومره راکې اتلس اوس کوم اتلس روپۍ راکې ډالر مراد دی ریال مراد دی درهم مراد اشرفي مراد د څه مراد د پیسې مراد ده لا تصح دانسي کې الا ان تكون معروفه القدر والصفه دې به مقدار پیژندې صفات به پیژنې چې کم رقم ته روپۍ دي ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل اذا كان الاجل معلومه بل د تداخی سی بیا جایز د په حال روپۍ ورکوي سی د بثمن حال وتل شي یو ته دل شي روپۍ به ورسته درکم درو میاشتو بعد دا سی د خدا ټیک دا پکې ضروری ده اذا كان الاجل معلومه چې د کومه نیټه لګی دا به معلومه دا سینه بس درکون کله رکې مو ته بخای اتل سره زبات شل زبات نو نسر زبات ومنات لك الثمن في البيع كيو سړي مطلق سمند توخلو بیا کې شای خارج کو ته 2 روپۍ درکون دینو کومې روپۍ به مراد خلو سازه کې هر قسم روپۍ چلی دل کان علی غالب نقد البلد یماغه شهر کې کوم ډیر روپۍ چلیږي ماغه اعتبار وکول شي فین کانت النقود مختلفه کا کومې روپۍ د نقدي چلیږي بداله هغه مال کې څلور 5 قسم روپۍ چلی دل فل بیع فاسد بیا نه کېږي د تجارت ویلې سبب دو تروړي دوبۍ ولا روپۍ د سمو قطر ولا غختلې الا يبين احدهما يبر کې بیانای چې دا درکومه ويجوز بيع الطعام دانی خرڅول جایز دی غنم دی جوار در بشي دی دال دی سیریل سمره قسمونه دی والحبوب اند سنوري دانی كلها ټول خرڅول شي ته مکایلتن په کېل سره خرڅول شي درې وږي څلور وږي 5 وږي درې ترټه څلور برې 15 ترړې ورکی پاتې شي دومره رزي و مجازفتن پټکلم خرڅول شي چې دا دی تا د امام مثلا جنسي بدل شي وبإناء بعينهم وعين لوخ سره خرڅول شي دوی لکه کې لوخ مشهور شو سيو جام د 3 کیلو شاور کې زیږي مثال لایرو په مقدار نور دونه مقدار نه ده معلوم خو بس خال په خرڅول کې بس اسي ما جام سره خرڅيږي او بوزن حجر بعينه یو کان د غکانی مطابق شي خرڅيږي سیر ده لایرو په مقدار نه ده معلوم خو خالد غي اوس به سمو خرڅو شيان نه دا بیا خرڅيږي صحیح ده